ولكن کتاب النکاح دا کتاب بیان د نکاح کې نکاح ولا مختلف مسائل دي وسادي باب کې تخای بس نیم هدايه کې دي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وبه حدثنا قال أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة يعني النكاح أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ده شيخ خطبه الشيخه كان سيده معنی نشته دا خطبه سیده معنا الله نه مدد غواړو مفای غواړو هدایتونه طلب کوو سیده نور خو بیا سیدتونه دي نکاح خیل چې شته شي په لغات کې نکاح چې شته شي د نکاح ته ویلي نکاح خیل شي څه چل د زم ویلي وته شي نکاح په معنی د زم شو ویلي وته زم یل شي زکه چې دی لکه مول څه ده یو طرف نه مولی بل طرف نه شي خزه ته خوان زم کې دل دی ورګي کنه صحیح ده زوج زکه ته زم یل صحیح ده او وته کې خو بیا سي زم رسی بیا صحیح ده زکه ونر وته د لفظ صحیح ده دا مستحب ده که واجب ده که چه دی و عند التوقان واجب امام توقان کنیز واجب ده درې غادي څخه چیرې یو سړی باندې شهوت ډیر زیات غالب وو کنه بیا فرض دي سګونو کې د وقوع یقین روش یقین ده به فرض دي او امام توقان په نس شي ده امام توقان په نس باندې واجب ده کنه اصل امام توقان کوم ځکه سره شي امام توقان وسازي کې واجبي کې صحیح ده ځکه بیا ځوان دی ګناه شي غالب ځوان ښه او کوم ځکه دی دا خیال چیرې مانه ګناه کېدل خو پاتې شه چرنه حق بځای شي په یقین سره لکه بوډا سړی ځوان ښځې سره نکاح کوي بیا له ګناه شو کنه یم د شته حقوق زوجیت چې نور دی کنه نه پاکي سو کیسوي پکې نشي پوره کولای صحیح دا غنه علاوه پکې څه نشي کولای نور د عمومي مسائل دي کنه بوډا لکه ځوان غوښه نشي کولای نکاح کنه بس صحیح ده نشي کول حقوق زوجیت خوشاله نه زیات دي کنه بس نور خبره ده که بیا غالب زونی بچ ده مکروه تحریمی ده مکروه تحریمی شو صحیح ده که بیا صرف زونی وي سره بنا کړه بیا صرف مکروه تنزیهی شو صحیح ده عبادت افضل ده چې ځان ول خالق یو مخې کنه چې راهب په شان دي شي کله شیطان ژوند خدای چې نکاح سره ژوند تیری څنګه لکه نکاح خونه کې کنه کوم ژوند خدای نکاح سره ژوند خدای کنه ویلي خدای څه چل نبی اسلام لکه یو ټیم کې یو حدیث نبی اسلام څخه دوه درې کس نه دا خو توس دلیل مار کو کنه نقلی دلیل څه ده لکه دا ویلي نکاح سره ژوند تیرول خدي سړی د سی نکاح سره سړی د ګناهونو لکه تو ځان یوازې کی کنه نه کمه د سی مجاهده دی راته او خو ځان به سنبال کی کنه دغه نه ته بچی چونګي غنه ته خځه چونګي اوس به خدای اوس می سمره صابره سمره د بل حق پام ساتي کنه نه ته قوت برداشت دلته کی کتل شي قوت برداشت پوجا خو سړی ته جنت مليږي کنه مليږي الصبر مفتاح الصبر جزاؤه الجنه سيده امختزها وبي قال حدثنا أبو حنيفة قال أبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن زياد بن حارث عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم زبون رمتونه من تاسو د زیاتوالي فخر کوم کنه ندین او ګور دلته کې خبره کې تاسو ډیر اولاد راوړای کنه او په دې خبره ونه یریږي چې سبا د پرزدي ته وسې او ته ما دا پتا باندې نه د سورلی شي کنه صحیح ده او دې ځکه خدا ته وی چې تاسو باندې فخر کوم اولاد راوړای کنه نو مقصد یې چې عقیم خځه سره نکاح نه کوي صحیح ده نکاح لکه نبی اسلامي حکم سره وکړي او خپل دې حدیث کې رسیدي کتابو کې د سی الفاظ دي نور کې نه مليږي امام ابو حنیفه صاحب انداز وګوري اوس
قال أبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوا الجوار انکحوا الجواریه جواریه د جاریه جمع ده که نه جاریه چې شتل شي جنۍ ته ویلی شي الشواب دی ښه د چې شي جمع ده شابتون چې جوانه وي که نه فإنهن انتجوا أرحاما انتجوا ارحاما د دو له رحم ډایرک علوق اخلي که نه صحیح ده ډایرک بچی اخلي صحیح ده ورپسې و اطیب افواهن خولې ډېرې نازکې دي څنګه چې صفا خبرې کوي عمر چې سړي څومره کم وي که نه خبرې نرۍ وي که نه خوند کوي ځکه اطیب افواهن خولې صفا وي اطیب افواهن یوه خبره ده که نه څه دو خو د دماغ په ځای وي که نه چړ چړ نه کې څومره بوډۍ کېږي به چړ چړ زیاتېږي صحیح ده اطیب افواهن خولې نه صفا خبرې راځي زړه خوشحالوونکي صحیح ده و اعز اخلاقا لکه چې څه دي ده چې شته شي اعز اخلاقا اخلاق برابر وي که نه وبه قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال أخبرني شيخ من أهل المدينة عن زيد بن ثابت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تزوجت؟ قال لا. د زید صاحب یې که نه څه زه راغلی انه چې راوړي که نه دا خو بیا د ځان ته خبرې کړي ځکه ضمیر پکې کس یې لاندې راوړي ما پوه شوه چې دا پیغمبر سم ته راغلو فقال له چا ته یې ویلو له کې ضمیر زید صاحب ته یې ویلو که نه قال ویلو زید صاحب لا نه نبی اسلام تزوج تستعف مع عفتك واده کوا که نه دي سره به د خپل عفت څه وي که نه ورسره نور به ور زیات شي صحیح ده خو ولا تزوجن خمسا پنځه قسمه ښځو سره نکاح مه کوه دا په نورو کتابونو کې میلاویږي دا خبره نورو حدیثونو کې نشته ما هن کومې ښځې دي لا تزوجن واده مه کوه په چا سره 10 نمبر خشي ته لاړ شه کومه د 10 نمبر خشي ته سره او د خپل خای خبرې ښه ټولو خبرو ته خپل باندې وضاحت کوي بل او د خپل باندې خبرې کوي ښه تزوج بحسب احاديث الشهبره چې شتل شي الشهبره پرېږده موجمه الشهبره چې شتل شي ها دا یې شي کنه یاره ته ویلی شي دا صحیح لکه الود ملودي نه کېږي نو شهبره منجمې داسې اوس ته خپله دې کې معنا ښایي که نه ځکه خو مخکې تېرېږي نه که نه دلته خپله حدیث کې ښایي ښه لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا قال زید یا رسول الله وګوره کله کله حدیثونه کې داسې الفاظ راغلي صحابه تپوس کولو که نه صحیح ده دا خبرې ورته وکړي صحابي د ربی پېژني صحیح ده داسې نه ده چې په ربی باندې سړی څه کېږي بیا به عالم جوړېږي یا فاضل صحیح ده نه هر چې خپل انداز لکه یو علم یو فن یو هغه ته نه زده کېږي ژبې سره اوس وګوره خپله یې لا اعرف شیئا مما قلت یا رسول الله دا چې ووایي که نه په یو شي نه شومه پوی قال بلا اوس ورته ښایي مخکې اما الشهبره فالزرقاء زرقاء شین سترګې چې شتلی شي لاندې شلي کله ګوربه چشم پیشو غونې عادت وي پیشو کړنګه سي چې یا کشان د نو کار اچوي صحیح ده البدینه چې غټه مې بډۍ نه که نه د عربۍ کې هغه کې پرسې کې دی که نه ګوربه چشم پیشو سترګې څه وي پیشو والا عادتونه یي که نه ښځو کې څو قسم عادتونه خره والا عادت ته پکې خرې والا او بل عادت پکې د چې د سپۍ والا د ټغېږي ډېره او بل پکې د چې د پیشو والا د چرګې والا عادت یې ګرځي ډېر دجاج مخلا شان دي صحیح ده داسې اوس خبرې ته ښایي پرې دا و اما النهبرة فالطویلة المهزوله چې دینګه وي که نه خو سره د دې خواره مي چې ډینګ شي سړی بیا غوښه پکې نه بیا خوند نه کوي ګوداره وي که نه صحیح ده و اما اللهبرة فالعجوز المدبره چې شي بوډۍ وي که نه مدبره معنی څه شي مدبره چې شتلی شي مدبر د سکاګا شان دي صحیح ده که نه صحیح شوه ملي طرف ته کاګا ونې و اما الهبدرة فالقصيرة الذميمه ټیټه یوه لویشته څه وي یوه لویشت یوه داسې بدرنګه بد شکله وي که نه
چې د سړی څومره ټیټېږي ځمکې ته که نه دي دندمونه بیا غټېږي د روغېدانې بیا څه شي ختم شي. صحیح ده، صحیح شوه که نه. د روغېدانې بیا سړي ته یې لکه په د موټي سره څوک څه وهي ور لاندې لاړ شي که نه، د کیمرا له چې داسې موټي ورکړي د لاندې ځي که نه بس بدرنګ جوړ شي. معنا شه د کوتاه قد بد شکل. صحیح ده. و اما اللفوت فذات الولد من غیرک. لپوتو تل شي لفټ هر چاته لفټ ورکوي. لپوتو نه ذکر وته لفت او لفټ دا انګلیش او عربي دواړو کې یو شان استعمالېږي. صحیح ده. هر چاته توجه ورکړي چېرته نو له لاس میلاویږي یا اشاره هغې ځای ته لبیک وایي. صحیح ده. قال الشیباني ضحك ابو حنیفه من هذا الحديث طويلا في مجلس او مجالس. مخته قال أبو حنيفة عن عبد الملك عن رجل شامي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاه رجل فقال يا رسول الله أتزوج فلانة زپلنکی ښځې سره کول غواړم نکاح فنهاه عنها منع کړو چې ما کوه سره عنها ثم أتاه أيضا فنهاه عنها ثم أتاه فنهاه عنها ثم قال سودا ولود هغه چې توره ښځې خو چې بچي نه پیدا کېږي که نه احب الی من حسنا عاقر د عقیمې نه شانډې نه ښه ده چې هغه ښایسته وي کالجس که څنګه داسې ښځه چې رنګ یې په رنګ کې لکه څه شی و حبشه دی الحبشه دی لکه حبشه حب الی احب الی من حسنا عاقر آخر میں چیز لکا شان لگا نا حکیم. قال ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة قال تذكر الشؤم ذات يوم عند رسول دا لفظ بریده که نه بل ځای سړي ویلي څه وګوره دي کې خو دا راغلي چې دا بریده وګوره بریده داسې څوک څه درته وکوي اوس دا خو نوم ده که نه ابن بریده. صحیح ده. بریده ته دا څه شي تصغیر ده بریده بریده د بردتون که نه بردتون څه جوړېږي بریدتون. صحیح ده. بردتون مخکې څه قال فقال الشؤم في الدار تذاکر الشؤم تذاکر کنه دا څه ده دا صحیح شوی. قال تذاکر الشؤم شؤم ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشؤم في الدار چې شؤم څه دی د بدشګوني وتیلی شي که نه بدشګوني چې شتیلی شي شګون چې شتیل شګون یې خیره شتیل شي بدشګوني بدشکله ده نه د غته ده اوس دې کې راغلی شؤم چې شتیل شي په پښتو ژبه کې شؤم که نه شؤم شوم خو پښتو کې وخت تېر شي چې روپۍ شاته نه ورکوي شؤم چې شتیل شي تاسو د شؤمه کې دا مه ساتئ خلکه شؤم بنې خبرې به کوې که نه دا خو د عقیدې کمزورۍ د وجې نه وي که نه. صحیح ده. چې شتلی شي سپیروالي وله خیال ساتل چې دا شی سپیره ده. صحیح ده. سپیروالي عقیده ساتل دا شی سپیره دي دا نیکبخته شی دي دا منه ده. صحیح ده. دنیا کې یو شی په دنیا کې سپیره او نیک نشته. پیشو سپیره ده ولې پیشو د منځونه پرېښي دي که څه سپیره ده زکات نه ورکوي که حج نه دی کړی چې پیشو ته وایه نو مقصد دا شه چې داسې شیانو ته ولې داسې بدبخته او سپیره نه وایي سپیره خو ته یې چې بد عمل شروع کړي دي. صحیح ده. دا معنا دی چې که بالفرض و تقدیر مونږ د سره ومنو که نه بالفرض و تقدیر على سبیل تسلیم و تنزل نو مونږ دی چې خامخا که شؤم کېږي که نه شؤم دا نه چې بیا مونږ سپیره نه وایو خو خامخا د درو شیانو کې سړي ته لغونې مصیبت وي. څنګه مصیبت چې زړه سره دې جوړ را نه شي به دې ژوند خراب یا څنګه یو پکې دا کور شولو. صحیح ده. الدار شؤم فی الدار کور در باندې خرا نه شي یا کسانو سره ښه وانه وړي خو د کور سړي دپاره جهنم ګرځي که نه خو دې دا منه ده چې د کور سپیره شو د کور څه بد عملي کړي چې ته سپیره نه وایي. صحیح ده. دا خو تا غلطي ده که نه څه چې شکه اطلب الدار اطلب الجار قبل الدار که اطلب الدار قبل الجار چې څنګه به وایي اطلب الدار قبل الجار. صحیح ده. پړوسي والکسه ورته دا معنا ده لکه اول پړوسي طلب کنه بعد کور خلا اول خلکو تپوس وکړه د څنګه خلک به منځ کورونه جوړوه ول فرس او بل واسپه نه ده مراد ښه هر قسمه ګاډي سایکل نوانې سار چې پکې رالو. صحیح ده. والمرأة بالفرج و تقدیر ښځه ده. صحیح ده چې دې سره د طبیعت رانل
خپ شؤم الدار ان تكون ضيقه مثلا چې تنگ ځای وي کنه لها جیران سو بد پړوسی سره خطویل د لکړ د امام صاحب د حدیث مره حل شو والفرس والمرأة خا وشؤم الفرس ان تكون جموحا غرزید یا سکوټر د سینه شي کنټرول وشؤم المرأة ان تكون عاقرا چې شانډي وګوره زاد الحسن بن سفيان سيئة الخلق اخذ بد اخلاق عاقرا شانډي وفي روایت يكون شؤم بد اخلاق یو شانډا وي نو څه جوړیږي صحیح شو کنه تانګ بشي يكون الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس فأما در فشؤم ضيقها وما المرأة فشؤم سوء خلقها وعقر رحمها عقر الشي كشيل شي عقر ده لپس کا عقر ده سيوه زر شي ده سوء خلقه وعقر نه عقر موصوف صفات تک صدق مضاف مضاف الیه ده کنه څنګه شي عقر خو کټ کولی تل شي کنه دا عقر ده کټ شي دي عقر یل شي کنه صحیح ده عقر څنګه یل شي د متس کوی مکار باندې عاقر جوړ ده کنه عقر عاقر صحیح ده صحیح ده قابل شده رحمها واما الشؤم الفرس بأن تكون جموحا جموح چیش نراتل ده جموح دی جمح نراتل ده ځان ندر کوي لاس کې سرکشي مخته وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفاطمه ان عليا يذكرك فاطمه بي ته دا خبره خل شي علي صاحب دی دی کنه ها رو يذكر بس څنګه يذكر کې ته دی کنه بس صحیح ده دی معنا شش ولا شي مینه محبت خبره شجان شمایه دی قال أبو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن المهاجر عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يقول لك بقوله يقول لك إن فلانا يذكر ان فلانا يذكر فلانه خوا ګوره مخته حدیث کې معنی بنه نه پوښه ستا د پتیمی ته ویل شتا علي صاحب یادای معنی د چې نکاح کوي صحیح ده د نه دواله کې د پاته شکل بچا نکاح متعلق څه خبره وا کنه به د سینل شتا ولا ودوه مخه چې پلانې سړی تاسو باندې کې خبرې کولی صحیح ده صفاتونه به نشي د خپل حسابا کوي دا غدي إن فلان يذكر فلان ثم يزوجها في رواية عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج إحدى بناته أتى خضرها ولرا له بكم زاو كنا فيقول إن فلان يذكر فلان ثم يزوجها بغنا بعد بوده کول لکه تاسو کور کې به ته نه لسې ته دی د څه خو نه کنه انا شي خلک سه نن خو سو پلان کې دا غايه دوالو د بوري وای مو فواري کې دی سيد سړه خوشاليږي کنه است ول فواري وفي روايه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حتب اليه ابنته من بناته اتى خضرها فقال ان فلانا يذكر فلانه ثم ذهب فانكح في غيبته انكح بیا بلوړو کنه حالات مالات بیرکو منر زمندې شو سید غیبوته خمشي واکه کنه ابي قال حدثنا ابو حنيفه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوجت يتيمه رختیا یتیمه وا یتیمه چشتل شي دي یتیمه خزي تل شي کنه یاري سیده لا نکاح للأيم شتو کنه حدیثونه سیده یتیمه چشتل شي دي کی مؤنث صغار مؤنث خزي تبي يتيمه خزي تل شي کنه بالغ كانت عندها وجهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده سیده بزم شتاب د یتیمه ته مطلب نکاح نه کړه کنه ها کنه یتیمه ته نو تل سیده وای څنګه خاونو پوښیا به یتیمه زګدا